دا به شام کې اوسېدو. نو شام کې چې کوم ګورنر د هغه سره څه په مسله باندې د سفیان ثوري اختلاف راغلی او د هغه ځای نه وشو، نو مکې ته راغلی، بیت الله شریف ته. هلته به خپل ژوند تېرو. دومره خو د الله سره تعلق و، دومره د الله سره محبت و، او دومره تقوا او علم او بزرګي ولا الله رب العزت ورکړې وه. مکه کې نو چا ورته ویلې چې شام چې کوم ګورنر دی امام جعفر منصور وی هغه را روان دی او تا به نیسي او تا به فارسي ته خېژي وجدي. نو ته پته ولګېده وایي ښه ما پسې راځي او ما نیسي. نو چې پته ورته ولګېده چې مکې نه بهر را روان دی او مکې ته راځي او سفیان ثوري تا به نیسي او فارسي ته به دې خېژي، نو دا فورا الله ته ودرېد او لاس یې چت کړ بیت الله شریف ته او دا سلې وکړو یا الله زما او ستا تعلق صرف دومره دی چې بار نه به خلک راځي او ما به نیسي او رسولۍ باندې به خېژئ. زما او ستا تعلق څه فایده ده؟ بس دا خبره وکړه الله ته او په مخ باندې لاس راخ کړو. علما لیکي چې د څنګه مخ باندې لاس راخ کړو، دعا یې وکړه. امام جعفر منصور چې کوم وخت باچا دی بیت الله شریف ته نور رسېدلی، په هغه ځای کې مړ شو. دومره ولا الله رب العزت دله بزرګي ورکړې. دا د څه د وجې نه؟ دا د علم د برکاتو د وجې نه، دا د حضور صلی الله علیه وسلم د احادیثو زده کېدو د وجې نه.